السلام علیکم واورئ دوستانو نن د اتوار ورځ وه لکه د هر اتوار په شان سحر وختي را پاڅېدم نو چای راغی نو سمدستي راته د ساجد پرون راوړی شوی د واده کارډ را یاد شو. ساجد راته ووی پاپا زه در سره لازمي ځم ولې چې زما هم خیرات ډیر خوښیږي. البته کله چې د موټر سایکل خواله رالم نو دیدار خان هم را منډه کړه وی ماته هم کارډ راغلی دی بس د خیرات په تکل روان شو. نو دغه وخت ماته ساجد هم را یاد شو چې د امتحان په غرض باندې مدرسې ته تللی و. واورئ دوستانو کله چې د ساجد دپاره د چوټۍ په غرض جومات ته لاړم نو ماشومان ناست وو او قاریانو صاحبانو ترې ټیسټ اخیستو کې مصروفه وو. ډیر ښایسته ماحول را جوړ و. مولانا صاحب ته مې د ساجد دپاره د چوټۍ درخواست وکړه چې مولانا صاحب بالکل مسترد کړو او ما ورسره هم اتفاق وکړو ځکه چې امتحان ډیر ضروري و. د دې ښایسته ماحول نه پس سیده بازار ته رالم او سیده د حجام دکان ته رالم چې د خیرات دپاره ځان سنبال کړم. واورئ دوستانو اکبر حسین ته مې وویل هله تلوار کا هسې نه چې خیرات رانه ختم شي او زه داسې پاتې شمه. د ویښتانو د کټای نه پسې راباندې دا خټه ولګوله او ښه یې سنبال کړم ځکه چې خیرات لا روان وم. واورئ دوستانو د ساجد په ځای مې رضا الله د ځان سره کړو نو په لاره کې راسده خماران هم روان وو چې غټې غټې کټۍ او شاپرې ورسره وې. البته اخر مې ځان د غرض ځای ته راورسولو چرته چې د خیراتونو باچا شاشی د مخکې نه موجود و. یاد لرئ دوستانو د شاشي سره د علاقې د ټولو خیراتونو شیډول ورسره وي نو ماتې هم د را روان خیراتونو معلومات جمع کړه او پر راغلي خوانچې مو شروع وکړه. پاور پلی ورته واغیسته او غوښه وریجې او حلوا مو هړپ کړه او ځان مو ښه سیخ کړه. واورئ دوستانو کله مو چې په سترګو رڼا شوه نو را یاد شو چې په دې شاپر کې څه دي. بس د حاجي صاحب سره او د ناوک سره بلکې د ټولې فیملي سره مبارکي وکړه او دعاګانې مې وکړې چې داسې خیرات هر کله وي. واورئ دوستانو بیا په یو سخته ناکه تیر شوم او ډیر اهم ځای ته مې ځان ورسولو چرته چې د خیرات خوړلو نه پس د هر چا نظر وي خو دلته خوږ ملګری عبید قاضي هم موجود و کوم چې د تیمرګرې نه راغلی و او د جبر د هر خیرات ممبر وي. واورئ دوستانو کله چې مې دا روایتي شاپر د جیب نه راویسته او د وریجو کور ته د وړو خواهش مې ظاهر کړو نو حاجي صاحب ډیر قار شو او تاکید یې وکړو چې په کلي کې په شاپر او په کټۍ مکمل پابندي ده. د حاجي صاحب وینا وه چې هر خاص او عام به دلته راځي او چې څومره خوړی شي څه پابندي نشته. نو ملګرو بیا ډیر خوشحاله شوم ځکه چې دا ډیر بد کار دی. نو واورئ دوستانو مونږ له هم پکار دی چې د دې بد عادت نه ډډه وکړو او د خیرات والا کور باندې رحم وکړو. د دې نه پس سیده بازار ته رالم د عمر رحمان شوز دکان کې ولې چې هر اتوار په ورځ د کابل امپورټډ بوټانو نک کولا وهي او ډیر ښایسته بوټان ورسره وي. واورئ دوستانو د داسې نورو ښایسته ویډیو دپاره چینل لازمي فالو کړئ او د خیراتونو شوقیان پکې لازمي را منشن کړئ.